من الرأس ذلك عبد باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ګوره ترتیب یې څونه ښایسته مزېدار روان کړی دی. ناول د سر د مسح ذکر یې وکړ او د سر په مسح کې هغه مسایل ټولې درته ما راته اووه مسایل پکې وې که ستاسو خیال اوس د سر د مسح نه پس د اذنینو د مسح ذکر ده. باب مسح الاذنین د غوږونو ظاهرهما ظاهر د غوږونو او باطن ظاهر چې دا کوم سخت کاري سر طرف ته چې کومه دی سخت کاري او باطن دا سوري دی. باطن کې یوازې غټ سوري نه دی داخل دا چې کومې په غوږ کې دننه را نرۍ نرۍ لارې دي که نه دا په باطن کې حساب دی. دا چې کومې نرۍ نرۍ لارې دي دا په باطن کې حساب دی. دا نرۍ نرۍ لارې او دا سوله چې کومه ده غوږ او ظاهر چې دا په مټۍ ګوته کې هغې ته ظاهر وایي. نو ظاهرهما وباطنهما مولانا صاحب دې کې د ائمو په منځ کې اختلاف دی هغه درته وایم یا به کلام اختلاف په دې کې دی چې وظیفه د غوږونو سره یو اختلاف ده. دویم اختلاف په دې کې دی چې دا سر نه کوم بلل پاتې شوي دي لوندوالی نو په هغې مسح د اذنینو کافي ده او په غوږونو له به نه ورباندې د سر نه چې کوم بلل پاتې شوي دی کوم لوندوالی پاتې شوي دی نو آیا هغه لوندوالی کافي دی او که غوږونو له به نوې وبرالې دا دوی اختلاف دی. مولانا صاحب رومبي اختلاف ته راشه د ائمو اربعو په نسبت باندې د غوږونو وظیفه مسح ده د ظاهر هم د باطن هم. د ائمو اربعو په نسبت د غوږونو وظیفه مسح ده هم د ظاهر هم د باطن او ظاهر او باطن مهرباني وپېژنده ائمه اربعو. داود ظاهري څه وایي وی چې کوم د غوږ مخکنۍ حصه ده مخکنۍ حصه هغه د مخ سره وینځي د غوږونو دا مخکنۍ حصه چې کوم مخ ته او دیګرې ته مخامخ ده یغسل مع الوجه دا به د مخ سره وینځي او چې کومې شاته حصه ده دا د داود ظاهري ده او د اسحاق هم ده. ګورئ نه تېر وته ټیک ده دا د داود ظاهري مسلک دی چې د غوږونو مخکنۍ حصه به د مخ سره وینځي دا به وینځي او وروستنی به د سر سره مسح کوي. په دغه مسلک څه شو دغه مقصد دا چې کله مخ وینځي نو د غوږونو دا مخکې حصه ورسره ووینځه مخ چې وینځي د غوږونو دا مخکې حصه دا چې کوم موږ ورته باطن وایي مخکې دا ووینځه او چې په سر مسح کوې د غوږونو شا ورسره مسح کوه. دا د چا مذهب شو د داود ظاهري دا د هغه مذهب شو او ورپسې دا د اسحاق مذهب دی په خپله وایي وروستو لاړ شه قال اسحاق ولمن قال اسحاق وګوره دې بابا د دې باب نه پس بل باب کې لکه پوهېږې واختار ان يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. اسحاق څه وایي هغه وایي مسح د دواړو وظیفه ده لکه څنګه چې ائمه اربعه وایي خو فرق څه دی وایي دا مخکې کیسې د مخ سره مسح وکړه د داود ظاهري څه فرق شو هغه د غسل قایل دی د مخ سره او اسحاق د مسح قایل دی. داود ظاهري وایي چې دا مخکې کیسه د مخ سره غسل وکوي او اسحاق وایي نه
دا مخی ایسا دا مخصرا مسخاو کا دے فرق او یو قول پکر حسن ابن صالح ہم دے دا حلو سورا روان دے دا مخی لار شوا زبدروی ما یو دا بیادر تاوی مذہب کی لکتے وطن پری مذاہب و کتاب دا قوکر کی بسی کوئی دے بلین دا ایماو اربعاو دا سر دا مسینا پس سر مساو کے دا دوارو حصو مسحلا یاد رہتا وظیفہ مسحلا دا ظاہر دا باطن او کیفیت دا مسح تخیم او دا داود ظاہری پلید باندی وظیفہ سشوا غسل شو دا ظاہر دا مخصر بس اگه دا مخ چې کوم مخی سره د وجهې سره د غسل آیت بس دا وسطنې کیسې ذکر هغه نشته دا پکې ما پکې ویلو کې وسطنې نه دا وسطنې ذکر پکې نشته دا وسطنې ذکر پکې نشته یو سیکنډ یاد درته ظاہری مذہب کے رکھتے ہیں یاد دے دا غسل دا وگون مکمل قائد خام دا ظاہر و باطن دا دعا دا تو پیشے پا خبر یہ دا قائد ہے دا غسل دا وگون قائد دا غفلین دا ظاہر و باطن دا دعا غسل دے و دا وجہ سارا یاد رشوا سنگا شو مسئلہ دا امام اربعاو پولیس کو میں نتا ہوئی داود ظاہری پولیس سنگا شو چه غسل دا دوارو دے دا ظاہر و دا باطن خدا وجہ سارا او حسن ابن صالح جو بے فقیر محدث دے اغوی چه دا مخ کی سبے اوین دے دا وقت سارا اور استنے بے مسح کی دا رقص سارا گمبے حسبے اوین دے دا وقت سارا دا مخ سارا اور استنے شاہتا حسبے مسح کی دا رقص سارا یاد دی او اسحاق سوئی اغوی چه وظیفه مسح دا لکسیم چه ایماء اربعاوی و اغوی چه روبه حسبه دا وقت سر مسح دا مخ سر مسحو کے او شاہد حسبه دا سر سر مسحو کے مطبعیت شکشن دا دوست مخ کے دا او دا دویمه مسئلہ چه مال لگتا ہوئی چه اغا بدن کافی دی او کنوی بدن براخ لے اغا دی دویم باب کے رمان انشاءاللہ باب مسح القدنین ظاہر او دا ظاہر امام باطن ینا برا بدل لے دا قدنین ہونا ظاہر و باطن اور مولانا سے کیفیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنگا ثابت دے ونسائی کشتغال نسائی کے بولے بہت کہنے تیرو دے پکتا سو نسائی کشتا دا تورگو تیسری سبابت ہے دا دا باطن دا پالا دی ویوازی سولنا دننا وکی مکمل تعمیلی پلے دا رکے آجے کمیلاری تھی کنا نوڑے وکی سباتے منقلب صرف سلو کے امانڈو گوتے سلو کی آوازیں نہیں تاکہ دن سمرا لاری دی چار پہ چلی دی پدے ٹوڑو کے بکتاو کر دے اور سلو تاو یا وردن نہ کیا او چکم ظاہر دے او پہ ابحامتین ہوتے ظاہر پہ ابحامتین ہوتے دا سر نمسنا بس دا کیفیت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ثابت دے بنسائی کے محاولہ دا او دا دوی چکم کیفیت دی کہ داودی ظاہری ہوئی دا دوار وظیفہ غسل دلا نشتا پہ یو روایت ہے نشتا اسے دا قیاس کرے دے او اسحاق چی ہوئی کہ دا مخ کے حصے غسل دا وجہ سرا او رستو حصے دا حسن بن صالح کے ہوئی او دا رستو حصے مسد رہا سرا دام نشتا او اسحاق چی ہوئی کہ دا مخ کی مسح دا
دا وقت مجهز سره ورستو مسح د راس سره دا نشته، دا ټول نشته. او دا موږ چې کوم کیفیت دی ظاهر او باطن دا په نسائی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی. مخکې دا وسو وبه قال حدثنا حناد بن شبر الشقراوي دی، ابن ادریس عبد الله ابن یزید دی، ابن ادریس عبد الله ابن یزید ابن عبد الرحمن ابن ادریس. دا ادریس کی دنی کا پلار دے، ادریس کی دنی کا پلار دے. سمجھ ہوئی؟ عبداللہ ابن یزید، عبداللہ دا پلانم یزید، یزید دا پلانم عبد الرحمن، او دا عبد الرحمن دا پلانم ادریس دے. او کوفی ثقۃ فقیہ عابد، زبردست لفظ دے. دا کوفی راوی دے او ثقۃ فقیہ عابد حافظ ابن حجر و تہذیب کے لئے دے. عن ابن عجلان، ابن عجلان سبت محمد ابن عجلان مخص الشعري وذلك صدوق محمد ابن عجلان. او صدوق لفظ دراشي او باللفظ وسررانشي بدار التوصيق لفظ دي صدوق. او مدني عن زيد بن أسلم مشهور تابعي مخص الشعري عدوي دا بنو عدي قبيلة كم دا عمر بن الخطاب قبيلة دا عدوي بنو عدي عمر بن الخطاب داغي مولاه ذكر عدوي ودوي مشهور تابعي. عن عطاء بن يسار هلالي، عطاء بن يسار هلالي غالبا چې مخکې تیر شو کنه بخاري کې ما ویل حضرت میمونې رضی الله تعالی عنها مولا ده، داغي معترف دی. د میمونې رضی الله تعالی عنها مولا ده، مشهور تابعي. عطاء بن يسار هلالي مدني ثقة، مدني ثقة مولى لميمونة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بصر مبارك مسحولا وأذنيه فوقنه مبلا ظاهرهما وباطنهما. ولا فجارت شو مسح جسو كذا غسل قائل كداود ظاهره. يا دري شو خبر؟ داود ظاهری دا غسل قائد عمدہ ظاہر عمدہ باتے ویم بچارت شو فحسن ابن صالح باندے اغوی مخ کے سیدہ مخصر اویزا اور اس سے سیدہ سر سر مسکا امرد راہے یکر وظیفہ مسحلہ ظاہر وظیفہ مسحلہ اور دا باطن وظیفہ مسحلہ باغیش مسحہ برأسی وذنہ ظاہر امام و باطن امام. وفي الباب عن الربيع ودي باب كده الربيع رواية تمدي ولا ولد مسائل مستنبطة وباصمة يوتي مسح رأس معلومة شما صحاب رأسه مسائل وانا يوتي معلومة شوا او ظاهر متبادل استيعاب دي مولانا او ما هو استيعاب دا سنت ويليو سنت من ذلك ويلو كده ناسية ذكر راحلين پر رواية وقضنه دوامتي معلومة دا شوا كده وظيفة دا قضنين ومسح دا وظیفہ دا خودونین سره مسحله ابتدا مسئله معلومه شو. دریم دې څه معلومه شوه چې د ظاهر د خودونین او د باطن د دواړو وظیفه مسحله د ظاهر او باطن د دواړو وظیفه مسحله. او دریمه دې یو بله مسئله معلومیږي چې وخودونین د مسحب راسي او خودونین سره متصل راوړل معلومیږي دا چې نو وبو ته ضرورت نشته کنه مې وګورې بیا به وي چې مصحاب راسي و مصحاب اذنيه دا مخ کې مسح تابعي کو دا مسح د راس تابعي کو چې دا مسح د راس تابعي کو نو پته ولګېدل چې وظیفه د اذنين مستقل وبلدي بلکې د سر بلل ولا کافي دي. دا دې بل مسله وبتلا وفي الباب عن الربيع الربيع لتوي مشي الربيع كم ځای کې دی. خیال دی نه کله مولانا وفي الباب عن الربيع الربيع رواية مناسب پټولو سننو کې د ترمذی کې تیر ټول روان دي مخکې ترمذی کې تیر شوی دی
ترمذی کې هم تیر شوی دی. ښه اوس به راشو مولانا صاحب وفي الباب عن الربيع قبل مسألة قريب الباب كده انتبه باب ما جاء قال أبي حديث عبد الله بن عباس حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند أكثر العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما بدل الأذنين الذي بدل أيمون معهم مسلك وكيفية النسائي التمامي هذا بالباب المسوايا قبل مسألة باقي کی ہوا ہے باب ما جاء أن الأذنين من الرأس وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شعر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال توسع النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة رضي الله عنه وبالباب عن أنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس ذكر قبل مسألة ذكر كي ويبقى كيسا مسألة وظيفة الأذنين والسنة يا ذلك خبر أسأل ذكر كي في آية وقل دفار بنوي بلال رانا او کدا سر د مسنه په ګوتو کې کمبلل پاتې باغیم کار کوي دا مسله شو علاوه حدیث یې بیا پکې د کلام او یو خبره ذهن کې واچوه دا پیغمبر مبارک د بعثت مقصد سره احکام شرعیه بیانول بیان د خلقت نه راغلی دی نه راغلی پیغمبر مبارک چې تا ته وایي دا انسان وګونه دوی سترګې دوی او وګونه په مخ کې دي او پوزا په سر کې دا او خپل په سر کې دا او دا یو کم دې غاښونه دي او د دې غاښ دانم دی او د دې غاښ دانم دی او ولا سړي دې پیغمبر نه راغلی دا مبدیات د متفاق معلومیږي دا سيدنا دې رسول الله مبارک نه راغلی نو پیغمبر بیان د خلقت نه کوي او بیان د احکام شرعیه او کتاب یو تمهید دی حضور ما پکار راشي قتيبة ابن سعيد البغلاني تیر شوی دی حماد ابن زید تیر شوی دی او سنان ابن ربيعه پکې نوې راوي راغی باهلي ورته وی بصري باهله علاقه د قبيله راغی ته منسوب دی باهلي بصري صدوق امام بخاري ولا یو حدیث ذکر کړی صرف یو حدیث دی امام بخاري رحمت الله علیه استاد پاتې شوی سنان ابن ربيعه یعنی شیخ او شیخ استاد وسيقال أبيدي بس صدق وتويد توثيق لفظ إعلان عن شهر بن شوحب شهر بن حوشب مولى يزيد بن سكن بمحدث يزيد بن سكن لها منطقة الشاملي أصل كوي أشعري الشامي وبه ده نسب ده يمن ده أشعريين وبيا شام تدري او ټول اخر زمانه په شام کې تیرا کړی دا ځکه شامیون ورته وایي نو اشعری او شامی شاعر ابن حوشب امام احمد او ابو زرعه او یحیی دا ورته ټول ثقه وایي مسلم په مقدمه کې دا تیر شوی شهر تزکوه او نزکوه هغه ویلې به کې شهر مطالقه یو ځای کې راځي چې ترکوه خلق دا پرې کولای دي او بل ځای کې سره راځي نزکوه یا درانه نزکوه هغه صفت یې کوي د شاعر ابن حوشب تاسو پوهیږئ په خبره نو د کې علماء اختلاف لږ دی شته او زه به یو نقطه اوس انشاء الله ولذي دویمه ابدا تر وباسه د شاعر ابن حوشب په کلیان نو شاعر ابن حوشب دا مولا دی یزید ابن سکن دی او شامی دی اشعری دی او ما درته ویلي چې احمد ابو زرعه یحیی ابن سعید قطان ټول ته ثقه وایي څه مې راته وویل
احمد ابو زرعه او بل صوت يحيى ابن سعيد القطان دولة السقاوي خير خبر بكي لكرازي وابو امامه باهلي رضي الله عنه مشهور صحابي قال روي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حضور پاک او دسوتو فغسل وجهه ثلاثا ما مبارك يدري ذلك ويديه غسل عقب وجهه غسل يديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس وقلنا الرأس نادي بس مولانا سيبو ديرك زمون و شافعي سيب رحمة الله عليه بلکہ یوائی زموننا ائمہ ثلاثه یو قول امام شافعي سيب رحمة الله امام شافعي احمد یو قول مسألة دي اغوي وإذا وقونو وظیفه دادا چه نوی و بابا ولرانه دا شافعي سيب مذهب دي یو قول دا احمد مسألة دي یو قول دا مالک مسألة دي شاس قولونه دي یو قول دا احمد او یو قول دا مالک مسألة دي چه وظیفه دا وقونو دادا چه نوی و بابا ولرانه ولی دلیل سوئی بدا اندا مستقل دی عضوه مستقل دا عضوه مستقل دا نوی و بابا ولرانه قول هم بریاد ساتا دا وقونو وری مسنون دی دا دولو پنی دا نو دا خبر په اولا او بغیر اولا کې دا اشتراک کې نه لګوي دا وګونو مسله پاتې شو دا ایمه او بهو په نسبت باندې او تاسو شو نو دا اختلاف بچا کې په اولا او بغیر اولا کې یا غوي کې وګونو د پارا نوې او برابر امام شافعي سے وایي یو قول د مالک یو قول د احمد دی او زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه او د مالک هم دا مسلک دی او د احمد راجح قول هم دی خوا دی چې د وګونو د پاره نوې بلل راغشتل ضروري نه دي بلو ما بلل کافي دي چې کم بلل د سر نه وګتو کې پاتې دي دا کافي شو مسنون نه دي چې نه ورغاوه او دا دلیل سره د شافعي سره یو دلیل دا دی چې عضو مستقل ده چې مستقل اندام دی نو مستقل بولا راواله دی یو دلیل او بل پتاورانی کې د روایت دی هم درته وایم دا سره نوٹ کا فتاورانی کې دا امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ مستدل دی او علیه وفيه لفظ لگاو چې انتصار وکړو چې اخذ سماخه د وګونو سورو ته وایي علیه السلام یادی چې رسول الله مبارک اخذ لسماخه ماء جديدا ومسح سماخه اخذ لسماخه ماء د وګونو د سورو د باندې نه برابر نشته ومسح سماخه نو سماخه نه مسح جماهیر کې زمون مذهب دی د مالک ولایت شاذ قول او د احمد شاذ قول زمون مذهب سره هغه دا دلیل دی چې په بخاری کې ذکر مېدی کې ذکر شو شمیر زمان دلائل دیکھیں حضور پاک بھی الفضنان من الرأس باید جزوی مستقل عادت اولان لوگو رامانی تو انکار نہ کوما وہ حدیث کی نشتہ حدیث کی رسول اللہ مبارک فرمائی الفضنان من الرأس پیغمبر مبارک مدى بیان دا خلقت دا پاردہ ایران دی او دا کو بدیی خبر ہے کہ وہ گناہ بسر کی دی دستر کی بسر کی دی پوزا بسر کی دی پیغمبر مبارک کو شرعی بیانی وچے فضنان من الرأس ہوئے پتہ اولا گی دلا جدا وہ گناہ حکم دا رأس دی رأس دا جی کمی اولی راقش دی وزاگا دا وہ گناہ پارا کافی دی لکہ دا سک و مسحا دا چادا مسحا دا رأس دا کم سر باندې د لاس راخ کړو څټه دی ورسولو نو څټ بس حشوا اس خبره نکتا چې رسول الله مبارک فرمایي الوذنان من الراس بیا درته وایم چې پیغمبر مبارک د پاره د بیان د خلقت نه راغلی بیان د حکم شرعي په تا ولګي چې حکم د وذنانو وظیفه د وذنانو حکم دا د راس دی د سر بلل د حکم لپاره کافی دی دا ما یو دلیل لیم دلیل سره مولانا صاحب اگر روایت کی راضی نسائی کہ مسح برأسه دا حوالہ بدل کو نسائی روایت دے کہ مسح رسول اللہ مبارک برأسه بسر مبارک بیان کی فإذا دخل فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه ورس اول نسائی روایت
اذا مسح براسه بسر مسح کی تو خرجت خطاياه من راسه حتى يخرج من اذنيه. وګورئ باندې الفاظ ہوتا اذا مسح براسه یو سړی مسح کی بسر باندې نو خرجت خطاياه من راسه سر نے گناہونه لاړ حتى تخرج من اذنيه حتى تخرج نو پتہ لگی کہ سر مسح سره د گناہونه لاړ. حکم درت شو کنه حکم دجا شو درت شو. نو څنګه مې وې فاذا مسح براسه خرجت خطاياه من راسه حتى تخرج من اذنيه. او حدیث په کوم ځای کې موجود دی؟ حدیث په نسائی کې موجود دی. دا دویم دی الله تابع د سره وردا. او دریم دلیل میرا توفیق ہوئے کہ ما ہوئے کہ مسح براسه و اذنيه او ظاهرهما و باطنهما. نو معلومی کی دا چې په مسح باذنيه دا نه مسح ذکر نه کړل دراسه تابع وګرځولا. نو حکم نو ادنا فائدہ دا ادنا فائدہ چې هم بلند سر کافری بلند سر کافری د چا لپاره د وګړو لپاره. او مولانا سے بھی وہ خبر ہے تبلا حکما بیچ کم روایت کے راغی نے جوابونه درته وکړ. د دې روایت سره د تبرانی والا چې اخذل سماخه ما جديدا ومصحابه ما سماخه دا جواب وکړ. یو خدای ته عمر ابن ابان راوی تو پکې راوی عمر ابن او ذهبی دی په میدان الاعتدال کې له مجاهید الله مجهول میدان الاعتدال کې ذهبی لیکلي دي مجهول. خبر الله څه راوی دی او بل جواب ته کولای شم جواب محمول کو په هغه صورت کې ودی او چې شی وي اذا جف الاصبعان محمول به په هغه صورت باندې چې ودی ہے او چې شی وي بلکې مما بیا وایي مما وایي نو دا د مستدل شو. یو بل روایت مولانا صاحب رضی الله عنه لپاره یو مشهور حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سجدہ تلاوت کول نه کې د الفاظ ویلي دي. دا سره خیر وکړو کې نوټه کا سجدہ وجهه للذي خلقه سجدہ وجهه للذي خلقه وشق بصره. اور ضمیر کل وجهه درازی کا سجدہ وجهه للذي خلقه وصوره سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق بصره استرجم الله پاک سری کړی دی وشق سمعه وبصره. څنګه مې سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره الفاظ یاد کا وشق سمعه وبصره. دینا سماوی کی مولانا سے مایو سب جدا ټول په وجه کې دا سر او وجه دا ټول په وجه کې ګور زمين چا راځي نو وجه تا شق سمعه وبصره ټول یو دی نو دا ټول انت یو په سره متصل بس دې کې موږ خپل اخر نه چلو چې تا ونه خپل لپاره نو په حدیث کې راغلي باغی عمل کو دا په دې لپاره نه ورا غلي باغی باندې عمل کو دا مخ لپاره نه ورا غلي باغی عمل کو سر لپاره نه ورا غلي باغی عمل کو او سر کو سره تابع او دا وګړو لپاره رسول الله پاک خپل به الحضنات من الناس دا دې وسره شي او بیان د خیرات ته باغی عمل دا مواجهه مستقل عبد الحديث پکې او کته چې پکې دا غبن روایت دی تبرانی د موجب کبیر جواب درته چې عمر ابن عباس پکې او ذهبي او مجهول ویل او یا په محمول کوم باغ صورت باندې چې کوته کوچی شي وي چې کوچی شي نو موږ موارد دې په بیان یو کوونه به بدل ونراواله دا ما کې راځو ودې په اوسه اعتراضونه ورقه قال ابو اسحاق قال قتيبة امام ترمذي وایي او قتيبة بن سعيد وایي قال حماد هغه حماد باندې اعتراض کوي یا حماد باندې حواله ورکړي الى ان ما تبدل لك جهاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم او من قول ابي امامه الى الاذنان من الراس دا رسول الله مبارک قول له او کله چا قول له وای دا ابو امامه باهری ګور
کله رسول الله مبارک قول کې بیا زمانہ لکه پیغمبر بیان د خلقت نه راغلی حکم شرعي شو او کله ابو امامه شي بیا صحابي قول شي لیکن دا جواب درته کوم ما د لړۍ په اتو سندونو دا حدیث نقل کړی دی په قرآن کې زه باندې په اتو سندونو د لړۍ راوړل باندې قوي او باندې ضعیف دي او په دې اتو اړو سندونو کې دا ثابت کړی دا دا مرفوع جمله ده پر حواله مې درکړه چې د لړۍ په نص قرآن کې په اتو سندونو دا جمله راوړل دا عبد الله بن الراس باندې قوي دي باید ضعیف په کې دا نه جوړ قوي دي او پر اتو اساری له ثابت کړی چې دا مرفوع ده رسول الله صلی الله علیه وسلم جمله ده دا یو شی دې په تراس په سکه چې مخکې دا ثابت شو دیم سوي چې کوم ځای کې راځه او په باب عن انس دا بداري قطني کې ده دا انس روایت بداري قطني کې ده قال موسی هذا حديث سيد استاذ بذاك القائل اسناد دومره ثابت نه دی چې ته دا حکم ثابت کې دا د خپل اصطلاح د ماده په فواید اصول کې ویلي دې کله ویلې چې اسناد هو بدا کرتا ہے دا ضرورت اشاره نه اسناد دومره ولا دون مضبوط اصالت نه چې حجت په قائم شي ولې دارو مدار په شهر ابن حوشب مولانا سے بورا زمانم چې شهر د بعض علما سے قوي په اکثر وتا بعض علما ضعیف وي په اکثر وتا سے قوي ولې کله بل دې صاحب ته ته امام دې مې چې شهر کې دې زمانم چې بعض علما او ضعیف وي په اکثر علما او تسوي ثقه وختي مې ته وایي چې احمد او ثقه وي وثقه احمد ابو زرعه او ثقه وي يحيى بن سعيد قطان اور ثقه وي او مولانا سے دیو بل لفظ ویما چې د دې شهر نه علاوه دا په نورو اسانیدو منقول دی په دې لړۍ کې جوابونه واوره د شهر نه علاوه په نورو اسانیدو منقول دی په کوم ځای کې په دې لړۍ راوړل دي لیکن ذرا ترې انصاف والا خبر کو به ګډه راوړا باب په دې لسانی کې باب فضل فاطمه والا باب راوړا ورګاله خبره په دغه کې باب فضل فاطمه والا باب په دې لسانی کې راوړا دویم دی یا دنیا نظر کا دویم دی جمیدی جلدستانی دادا مسئلہ دادا مسئلہ اشتاکا گاجی اس پر دعوی بالکل آخر کے دے ابواب المناقب لاؤنا بجی لسانی کی باب ما جاء فی فضل فاطمہ خلاصہ کلام دادا مولانا صاحب یا باب المناقب کی باب فضل فاطمہ لاؤنا دا ترمذی کی خلاصی کی او سلوک پانے مخ کے رہے ترمذی کی خلاصی کی او سلوک پانے مخ کے رہے ترمذی خلاصی کی او ضرور پڑھنے مت کے رہتے پیدا ہو بنا یہ مطلب والا پتہ نہیں ہوگی رحمانیہ کے بولے 706 رحمانیہ کے 706 پڑھائے گے پڑھائے گے 863 جانوی 800 دنیا سے پیدا کے کر جاوا پیدا ہو کو میں تعلیم ہوتا ہوں تب اس کو ارے پیدا جو بات تعلیم پیدا کرے باب فضل فاطمہ اس مولانا سے باب فضل فاطمہ اگے کی روانہ وصول اگے کی حدیث روانہ و دچا حدثنا محمود بن غیلان
पैदा हदसना महमूद इब्न मेरे तालिबान रोल पैदा हां 3898 का पटा के पटेरा के हां चिकम के दादोर दे पे वाला है 3898 में पैदा कर अरे खुदा इसको क्यों करना है यार महमूद इब्न गैलान قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب صدق كلامه شهر بن حوشب عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة ساعة صدر بواجه ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي لازم اهل بيتي وحق او خاص مني اذهب عنهم الرجس والطاهرهم تطهيرا فقالت ام سوى انا معهم قالت انك على خير فظنت ام المؤمنين هذا حديث حسن صحيح. استاذ شهر بن حوشب رواية تريد ضعيف हुए ليس بذاك القائم انت ولا سبيل حسن تبين احنا ذاتي نا خبر تبين احنا ذاتي نا خبر هذا شهر بن حوشب رواية تتا حسن صحيح استاذ صحيح इंसाफ करता हो लेना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दलील दे बतावता तो ضعيف होवे उम्दा का शहर ने हौशब फकीर व सहीह में हसन सहीह दा योशो वे मंदर तो सावानो वे दे और कमा हवाले लिखे बाब बिस्मिल्लाहिल अज़म रवा व सफा बाब बिस्मिल्लाहिल अज़म الدعوات والإرهاب والدعوات की उनका कभी निशानी की बाब बिस्मिल्लाहिल अज़म Lindih-lindih abwabul wasaya
कारी दो बेदार हाँ मदर 2117 दादा वाला कमी हो बटाई वाला आगे 2117 रकम में हमारा बटाई वाला सुनो सबा सबा है 886 सबा बटाई के दादर दे वाला 886 باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الفراق لما سبلا كل فراق دين ما في حديث نور قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن شهر بن حوشب فكيف شهر بن حوشب كان عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة النبي عليه السلام خطب على ناقته ولا تحت جناحها بديل غليلان ولارو أو دي تقصع بجرتها لعب يولي أشمان ديبو وإن لعابها يسير بين كتفيها فتمينه يقول إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والولد الفراق للعاهد الحجر هذا حديث حسن صحيح ولا مشتبه وذا كافر أغلى جسمانون ولا كمشتا وذا كافر نخلاقا كاجي زهيران قديما وقول لكم دي ورطا لومبي راوي قتيبة دي أبو مبارك دي دويم راوي حسن حماد بن زيد دي ومادر طويل جاءه انتقال راوي دي أو دريم سنان بن ربيعة دي بخاري دي نقل كي جو حديث بخاري نقل كي سيقاري أو شهر بن حوشب راهي أو ده شهر بن حوشب فوجداني حديث زي اسناده بداية القائم وما خوني وردون أخرى الضابط ولا يذكر هذا حديث حسن صحيح وهي وما من ذلك كانوا جبال علماء وتضعيف وي واكثر علماء التوثيق كي او دريم ناتي بدأ ضعيف كذا شهر نلاو فضول وصاريد وما نقول له ثلاثة خبرات والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس يحكم له أذنان الرأس وكيف خبره وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد ما له جاءت احمد يقول مذهب الاخواني اسحاق قال امام ابو حنيفه رحمه الله عليه او ذكر کہ مولانا سے وہ راجح قول مانے کرتے داشوا دا وقال تذكر شيء خبره خلاصه خبره وقال بعض اهل العلم ما اقبل من الاذنين لكن ما صدق ومن الوجه ان يغسلان مع الوجه ما وصيد التوي وما أكبر فمن الرأس سرسر بمسك إلى حسن بن صالح قول لي جاء قوله حسن بن صالح كما أكبر من الأذنين بكم مخي سرع ومن الوجه يعني يمخ نشوى فإذا مخ نشوى يغسلان مع الوجه أو في أخير رسلي سرع ومن الرأس يمسحان مع الرأس قال إسحاق واختاروا إذا خبرهم أن يمسح مقدمهما مع وجهه إذا دور المشرقين وما كثيرا سرسرا وقع ولد حسن بن صالح وتفرق سجو أغلب من ذا سرسرا دمخسرا أو دي مخسر مسوقع أو مؤخر مع رأسه ذوق الفتيش مولانا سيد باب بتحليل الأصابع وبه قال حدثنا قتيبة عن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن سدرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توسلت فخلل الأصابع وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وأبي أيوب رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء وبه يقول أحمد وإسحاق وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن هذا دعوة الأسلوبين والبسيشة باب في تخليل الأصابع قل ذكرت التخليل كاوان
د لاسونو تخلیل کول د ګوتو یا د پښو د تخلیل معنا مې درته کړې ده چې جعل الشیء فی خلل الشیء یا ادخال الشیء فی خلل الشیء او اصحابه ګوتو مې کېږي مفرد اسباع او د تخلیل طریقه ته توخی دا مون خلق تخلیل جدا طریقه کوي مونږ لاسونو مې تخلیل داسې کوو داسې راکړه د لاس د لاس اشاره راکړه رستک انکار به نه کوم بالکل داسې کولی شي او رسول الله مبارک تاسو نه دي کړی هغه تشبیه کړی دی لاسونه په ګوتو کې منډل څه وکړي تشبیه سره کړی دی کدا څنګه خیر دی ومنات نشتا او هغه خپل طریقه سره مولانا صاحب تشبیه به نه کنه چې دا کوته په ګوتو کې کړی و او دا خو یې څنګه کړی دا خبره نو په خدا دې نو کې دا بل څه به راځي نبی له سلام دا بل نه نه کړی هغه دا چې په تا باندې د خیر په لګات نه کړی دی لاسه دا چې دا خیر په لګات چې دا کلمات په نفس کېږي او دې ووري دا خیر په لګات چې دا لام دی دا په لاسه دا خیر په لګات چې دا لام دی نه دې څه پیدا دا دې دا پیدا چې دا لام دې سره دا نور پاتې شي دا بل نه راځي ولادت موږ پاتې شي رسول الله مبارک پر کس لاس دا کس لاس په کچې کوتا سموي دا کس لاس په کچې کوتا دا لاندې د کچې نه شروع کړی دا نه په هغه راځي دا خیر دې د پټه نه بیا شروع کړی دا خیر دې د پټه نه پرې کستا نو تحلیل د کس لاس په کچې کوتا کړی دی او دا خیر لاندې نه کړی څنګه ژوند کا د کس لاس په کچې پیژنې کا دا وړا د لاندې او شروع یې کوم ځای نه کړی دا د خیر په د کچې نه ابهام کوي او بیا د کس په د مټه نه تر کچې کوي دا په دې طریقه کوي د رسول الله مبارک عمل سره مطابقت او مشابهت په راشي ان شاء الله بس اوس ما د دې حکم سره تخریب دا مخکې وایا د مالک او د شافعي څخه فرید مستحب دی تخلیل د ګوتو د مالک او د شافعي په لسه مولانا صاحب مستحب او زمونږ او د احمد ابن حنبل پر مسنون دی زمونږ او د احمد ابن حنبل پر مسنون دی بیا وایا د شافعي او د مالک پر مستحب دی او زمونږ او د احمد پر باندې مسنون دی او بعض اهل ظاهر وته واجب وایي بعض اهل ظاهر ورته واجب وي سبب دې نه سال نه دیتا او احمد وایي چې د خپل تخلیل او کد دې د لاسونو تخلیل لا دا یو ځل به وایم د مالک او د شافعي څخه په لږ تخلیل کړو د لاسونو د خپل څخه جو مستحب زموږ او د احمد په لږ څخه جو آیا مسنون بعض اهل ظواهر متسوي واجب او احمد وایي د خپل د تخلیل او کد په نسبت د لاسونو او ولدا د چا د پاره هغه چا د پاره تخلیل چې خو ګوتو ته دن او ورسېدلې وي او کله چا ګوتې تنګې وي او بغیر د تخلیل نه وته نه رسېږي نو بیا ولې دا تخلیل واجب دی هم یوازې په مسا کار نه کېږي او بابا یې الله اکبر یوازې په مسا کار نه کېږي سره کې بیا په تخلیل دا صرف دې نه کې چې دې تخلیل کې څه فائدہ دې کې دا فائدہ ده چې دا ځای خور شو لون شو نو بابا وایي دا تخلیل دا فائدہ چې کوم دې لون شي کنه هغه ته یو بزر رسېږي او چې وچی نو وو ته درنه رسېږي تو ګور په دې کې چې خپل کړه دې نو خلک پلاول غواړي نو کوی وی مګي او سره نو خپل امدشي نو بیا او یو شخص په درسېږي نو دا تخلیل په فائدہ دې په کوم تخلیل دا مطلب نه چې په اوچه د نمبرې باندې امدشي تخفیف په مسه کار نه کیږي وره تخفیف په مسه کار نه کیږي کته وی چې دا په تخلیل بدلا لمدا کو دراکا د مطابقتونو بلا امدکم نو د خپل وظیفه سبا روانه د مضبوط باب دی چې د خپل وظیفه مسح نه دا څه دی غسل دی دا خوشیګانو ته مسوي اوس به ورسېږي کنه نو دا نقطه تاسو نه ویورېدلې تاسو اوس هم په دا خیال کې تخلیل سره وګورئ لمدشي او د تخلیل سره ګروتوله لمدشي او د تخلیل سره بلاندې لمدشي نه 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 تخلیل خو مسله نو مسه په وظیفه نه د لاسونو د نه د خپله د تخلیل په فایده باندې پوه شوې څه د پاره تخلیل کوو شابه چې غسل وشي اوبه پې وبهېږي بیا بیول به یې وایي په لاسونو به اوبه به یې وړی به نه چې اوبه دې وساسي غسل اوبه بیولو ته ویل کېږي
تخلیل او کته تخلیل نه بغیر خدما بالکل ګلګونو توبه درسي دا کول ټول پر واجب دی دا لازمان تخلیل کې که بغیر راځي نه درسي لازم باندې انسان ګلګونو دني دا باندې انسان دا کوته وي دني وي خلاص شو خبره خود براش نور په څه خاص خبره نشته قتيبة ابن سعيد البغلاني قتيبة ابن سعيد البغلاني د شوی حنا د وکیل د شوی سفیان الثوري مراد دی عن ابي هاشم هذا اسماعيل بن كثير نوم دی دا نوی رابطه اسماعيل بن كثير او حجازي مكي ثقه اسماعيل بن كثير ابو هاشم حجازي مكي ثقه او عاصم ابن لقيد ابن سابرة ثقة تابعي ابو هاشم تابعي دا اسماعيل ابن كثير او عاصم تابعي ثقة لقيد ابن سابرة كان نقل کې لقيد ابن سابرة صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت ذكرت ودسك وخلل الاصابع وتقيلك فقلتك مولانا صاحب امام شافعي او مالک امر د استحباب لپاره کړي او زمون د امام صاحب او احمد بن امر د مسئولیت لپاره وجوب لراکب ولې لکه بیا خو زیادت په کتاب الله راځي کتاب الله کې خدای غسل درجه نو ذکر تقلید په کې نشته دی نو کله دې وجوب اصلا زیادت خبره واحد په کتاب الله راځي او دویمه خبره دا ده چې په ډېرو روایتو کې د رسول الله باندې وضو نقل دي تقلید ذکر وشته نه نو کله واجب وي بیا په هر یو کیفیت کې ذکر وو اذا رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره کیفیت ثابت دي د وضو نو په بعضو کې نو په اکثرو کې نشته بعضو کې نشته په اکثرو کې نشته نو دا واجب وي بیا په اکثرو کې ذکر راغلی وو خلاص شو خبره وفي الباب عن ابن عباس نقول مسائل مستنبطه درې نو باسا مسائل مستنبطه شو هغه کله چې پیغمبر مبارک تخلیل د وضو کړي بس استحباب د تخلیل د وضو دی معلوم شو اور پھر نور پر کسی رشتہ ابن عباس پہ ابن ماجہ کو مستند احمد کے لئے ابن ماجہ مستند احمد اور دا مستورد ابن شداد و ترمیدی کی دا پڑھو سنانو کے لئے ترمیدی کی دا پڑھو سنانو کے لئے اور دا ابو ایوب روایت و مستند ابن ابی شیبہ کے لئے دا ابو ایوب روایت و مستند ابن ابی شیبہ کے لئے اور دا کرنگی تو خدا سری صحابہ ذکر کرتی ابن عباس مستورد ابو ایوب نے لیکن دا عثمان مشتاق ربيع پاکستان عائشہ پاکستان عبد الراشی ابو داؤد نسائی کی اور مسلم کی ہم دراشی عثمان پاکستان الا عثمان ربيع پاکستان عثمان او ربيع او عائشہ صدیقین پاکستان قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل مجهول بالاجماع انه ضمير رجل تراجع يخلل اصابع رجليه تقوه للتخليل کی ووضو کی وبي يقول احمد تقوه يواد نه د لاسونو دي وما توقع کې د احمد په نسبت باندې تقوه او کټ دي یاد لرئ ذکر وقال اسحاق يخلل اصحاب يديه ورجليه او ابو هاشم بن اسماعيل بن كثير ذي تمخ حالته والبصير مولانا صحيح قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوامة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توزعت فخلي اصابع يديك ورجليك قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب فرمائے ابراہیم ابن سعید جوہری دانا میرا بھی لانے کا ابراہیم ابن سعید جوہری سے خاتون حافظ ابن حجر و تضعیف وی خو بلا حجت تو وجہ نظر ذکر پر جیسر وجہ نضعیف دے ولی وہ تضعیف ہے سخاص وجہ نظر ذکر ضعیف ہو انا کولی دا جرح مجرد رنما بس اکثر علماء و تصحیقہ ہوئے ابراہیم ابن سعید جوہری ابراہیم ابن سعید جوہری سے خاتون اور حافظ بلا حجت و تضعیف لیما سعد ابن عبد الحمید صدوق له اغاليط حافظ ابن حجر صدوق له وجه ذکر لدى عثمانو رشتون خود امامین کی صدوق نتا توصیق لفظ دے وجه بلکہ وسلنی له اغاليط سر رہا ہے یعنی خطا کی گئی غیر اس وجہ ہوئی قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عبد الرحمن بن ابي الزناد فقيه المدني فقيه مجتهد او فقيه او مولا قريش
او تغیر بالاخره اخر وقت په حافظه کې نقصان راغلی اخر وقت عبد الرحمن بن ابي الزناد فقيه مدني مولانا قريش دي اخر وقت حافظه کې فرق راغلی عن موسى بن عقبة ما شاء الله من آل الزبير موسى بن عقبة ثقة فقيه إمام المغازي ثقة فقيه إمام المغازي عن صالح مولى التوأمة صالح صوت صدوق واخرة کی حافظة کے اندر نقصان داخل ہے صالح پا حافظة کی مخیرہ کے نقصان داخل ہے لیکن امام بخاری ہوئی کہ موسیٰ قبل الاختلاف نقل کرے موسیٰ ابن عقبہ امام دا مغازی دے جو امام دے اگر دا صالح نقلوانے کے نقل کرے اور دا صالح پہ متفرد ہم دیکھا تو متفرد دے صالح نو غریب شو عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك کہ کلا و دس کے ہے نو دلاس و خود کو تخلیل کو چاہے خدا امر دے مولانا سے ادم امر لیکن حدیث ضعیف ہے تاسو یہ فهم دی وتا حسن وای کی دی په اعتبار د طرق متعدد وته وای نو سورہ بیان پکې راغلی یو سعد ابن عبد الحمید پکې راغلی صدوق له اغالید یلا کومه صدوق له اغالید بل عبد الرحمن ابن ابي الزناد راغی اخره کې حافظه کې فرق راغلی بل صالح راغی د متعدد اخره کې حافظ دې دغه په بخاری جواب کړی چې موسی د نقل په ځوانه کې کړی لیکن سعد ابن عبد الحمید پکې راغی او ابراهیم باندې حافظ اعتراض کې معاملات کا خلاصہ قال وسام هذا حديث حسن غريب یہ حسن په اعتبار تعدد طرق وای او بهر کې او غرابت کم در صالح په متفرد دي وبه قال حدثنا شبذي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد البيلي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توسع دلك أصابع رجليه بخنصره قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة قتيبة بن سعيد البغلاني دیتے ہوئے سے قالی اور بسيط ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بيجان ہے کر عن يزيد بن عمرو ثقة عن أبي عبد الرحمن الحبلي نام ثقة او مستورد بن شداد الفهري ثقة بلکہ صحابی قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدرك أصابع رجليه بخنصره ورمانا توجد فقل قچه ہوتا او دا کم لاس قچه ہوتا وارا دا گستاد او کم نینا بشورو کو لان دینا او کم نینا بشورو کو لان دا خیخ پی دا قچهنا نو دا خیخ پی پا مدیما ختم کلا یا بی دا کسیخ پی دا مدینا دا لان دینا دا کسیخ پی پا قچه قال وسام هذا حديث غريب وجد غرابة خير لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة أبي متفرد بالمرغري نستا أزعيف لیکن مولا سے نیل الاوتار دا شوکانی کشتا نیل الاوتار دا شوکانی کے دا متابعین سے لیس او عمر ابن حارس دے سوک میں یاد کر لیس او عمر ابن حارس چنکہ دید یزید ابن عمر نقل کئی دا قرنگی لیسم عم يزيد بن عمر نقل ليس يوم مطابق او عمر ابن حارس مولانا سيبو دا كلهم فكرالن او بيام ما تطوي دي عادت كتاب الله نشور بولن او دا پیغمبر مبارک په بعضی کیفیات صحابه تلقیش ته پټولو کې شتمنا نو په دې وجه موږ تمسنون وایو او امام شافعي او مالک ورته مستحب وایي امو ورته مستون وای او مال ته مور غوري ذکر وکړو چې دا د دې لپاره دی چې د خپل ابدا کې نه غوري مسح سره د لاس او د خو کار نه کیږي غسل وکړي او غسل دې ته چې په پیواله او په دې وزار ځای او په دې لارې شو بهږي دا صرف دې لپاره چې دا دې لوشي نو په ورسي او ما وی کړه چې بالکل دلبنيږي بغیر د دینه نو مقدمه د واجب او بیا واجب بس په کومه نه